ما خوږو عزتمندو نن جمعه به د رمضان متعلق مختصرا خبره او د زکات او د عشر متعلق مختصرا خبره کیږي. معلوم باندې آیت چولوس پدې کې الله رب العزت مونږ تاسو مسلمانانو ته او مؤمنانو ته فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام دا روزي دا په تاسو باندې فرض کړی شوی دی او د دې دا فرضیت د روزي دا مشقت دا صرف په تاسو باندې نه دی بلکې دا د آدم علیه السلام د زمانه نه واخلې په ټولو خلقو باندې چې چا اسلام قبول کړو چا الله خپل رب منلو کما کتب علی الذین من قبلکم او بیا د روزي ثمره او مقصد بیانی چې لعلکم تتقون دا روزه دا د دې د پاره ده چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو ځان بچ کې د الله د نافرمانی نه چې څنګه د یو انسان روزي د اوبو ته زړه کیږي خو دی وی نه د الله حکم ماته نشتا د الله د طرفه ماته ردی اجازت نشتا د دې د وجه نه دی اوبنس کی د خوراک تړ کیږي خوراک موجودی خو دی وی نه د الله ماته حکم دی چې تر ماښامه پورې به خوراک سکاک دواړه نه کې دغه شانتي انسان د پوره ژوند پریکټس وکړي چې کم کار نه الله رب العزت زمانه کړی ما زه به هغه کار نه کوم او د کم کار چې ماته حکم کړی دی هغه کار به زه کوم هغه به زه اختیاروم دا لعلکم تتقون چې تاسو د الله د نافرمانی نه د ځان د بچ کېدو لپاره پریکټس وکړئ چې دا تقوا به څنګه راځي نو دا یو پریکټس دی چې څنګه په روزه کې تاسو د ډېرو څیزونو نه ځان بچ ساتئ ړم غواړي خو نه کوئ ولې نظرم په الله باندې د الله په حکم باندې دغه شانتي ستاسو چې څومره عمر تیریږي روز دا شپه ده په هغې کې د الله د نافرمانی نه ځان بچ کول دي او د روزې دا میاش حدیث قدسی ده بخاری شریف روایت ته الله رب العزت فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زما د پاره ده او د دې بدله به زه پخپله ورکوم او په بل روایت کې راځي وانا اجزا به د دې روزې بدله زه پخپله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصوم جنة روزه دا ډال دی لعلکم تتقون چې ځان بچ کې د ډال په ذریعه سره انسان د دشمن نه ځان بچ کوي د دې روزې په ذریعه سره به تاسو دا پریکټس کوئ دا عادت به جوړوئ چې د شیطان د حملو نه پې ځان بچ کوئ چې په کم کار شیطان خوشحالیږي هغه کار به نه کوئ چې په کم کار الله خوشحالیږي هغه کار به کوئ الصوم جنة روزه دا ډال دی د دې په ذریعه سره انسان ځان بچ کوي د نفس هغه مړ شي نفس چې اوږي نو دا نفس چې دی په کلاري او څومره چې دی مړیږي دومره د خواهشات زیاتیږي او د روزې سره یو لوی نسبت دا د قرآن دی الله رب العزت فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د روزې میاشت که نه پیژنې نو وی پیژنې هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن د قدر په شپه چې عوام ورته شب قدر وي په هغه شپه باندې دی نازل شوی دی د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته دنیاوی اسمان ته او بیا د اسمان نه د ضرورت مطابق 23 کاله کې راغلی دی د قرآن صفت یو تنزیلم دی او یو انزال صفتم وسره لګي نو د روزې او د قرآن یو لوی نسبت دی دغه نسبت پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الصيام والقرآن یشفعان للعبد روزه او قرآن دا به د بنده د پاره سفارش کوي د الله په دربار کې به سفارش کوي د الله په دربار کې به وکالت کوي
फयक़ूल सियाम, रोजा बराशी द अल्लाह पर दरबार के बा आरज़ू की, इन्नी मनातुहु त्तआम व शराब बिन्नहार, रबा स्तादा बंदा दे मा द खुराक उसकाक न दरवाजे मने कड़ेओ, फशफ़िअनी फी, जमा सफारश द दबारा की कबूल का, जद दे बंदा सफारश कुम, सफारशी रागलेम। कुरान बराशी रब, ए रबा इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल, स्तादा बंदा दशपी मा द खूब न मना कड़ेओ, फशफ़िअनी फी, जद द सफारश कुम, जमा द सफारश द बारा की मंजूर का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई फयुशफ़्फ़आन, दमक ने खबर वर करे दे द रोजी सफारश दानरत की खुदाम द गोरे बाज रिवायातों की राजी चे रोजद चा खिलाफ राला न कटोल दुनिया दला सफारश की रदिस दे खिलाफ मुकाबला नशी कोले गोरे दरोजे द गुजारने नशी बच कोले, दरोजे द गुजारने नशी बच कोले गोरे दे गुजारम खतरनाक थे, सफारशिम ससरा सम न दे खो का खिलाफ रागला दग हाल द कुरान दे। नबी अलैहि सलाम फरमाई फयुशफ़्फ़आन, द द्वाड़ो सफारश दा बा कबूल क्लीशी, मंजूर क्लीशी। न दारोजा दरोजी और द कुरान निस्बत द दे द वजन पर तराऊ की कुरान लुस्तीशी, कलंड तरावी और को उगदी तरावी, उगदी तराऊ के ख़त्म कुल दा सुन्नत मुअक्कदा दे, दा द पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबा करामो दा सुन्नत थी, द सहाबा करामो सुन्नत थी। न दा पमुंगो तासो बांधी जमुंगो तासो पसेमा बांधी दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़ल एहसान दे मुसम्मम डेर बराबर दे, चे द सुस्तिया न गोरे कार नाखलू। बाजी जमुंगो तासो नौजवानान दगशान बपुकुरुनो की जना नहीं चेहरा दा खुशल रकातरे मुँह चे फ़र्ज मुंजुकुनो दा डेर दे, दा डेर बदकिस्मत इंसान दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चे पदे म्याश के दा अल्लाह रहमतुना पशबूद बारान पशान रावरीगी, आगा इंसान बदबख्त दे, आगा इंसान पर हकीकत के महरूम दे, चे दे म्याश द बरकतुन न महरूम पाते शो। न पदे की दशपे दा न कुल चे जुमुंगो उस्तासु जवानान पलोबो बानेजान मशगुल की, अल्लाह अकबर। और ब्यासर पेशमनी द पारा राशि इबादत थी कही, कम से कम न की लहू लअयात न कही, बल्कि सदी कही, बल्कि खूब दिकी दा खूब ते न बेहतर दे। द बदकिस्मत है ना दल तरे नाई दुकान तलो मन यो कागज प्रोतो और लिखले चे टूर्नामेंट बकी लड़ो वाला बकी सीधा से लिखले नंबर एम वर कड़े और उजरेम वर कड़े द प्लान की खान दी उजरा और दो रब पीसी दा याद साथे गुनाह असिम ना जायज़ है, जवारी असिम ना जायज़ अदा खो परोजा के डेरा ना जायज़ अदा। लिहाजा जमुंगा उस्तासुदा बची रुना बाईगान दीप दे क्रिकेटो के और पदे डीर लोबो के यो तरपम पैसे राजम की बल तरपम न ची कम तरफ उगटी न ब्याद दे बल पर पैसों बाने गलत प्रोग्राम वगैरह कीगी दा गोरे ना जायज़ दी और दा जवारी दा दे द वजन अखपल बची पुई के बारहा दा मसला बयान शवेदा हमूंगो तासो बाई जे के मजबूर शु चियरा खैर दे अलकान दी जान मशगूल की ना तरगीब वर कुल पकार दी दा खो यौम याश्ता दा खो द नेको सीजन दे तबलीग वाला रुणवी दा द नेको सीजन दे दा द गम ख्वारे याश्ता चिमुंगो तासो न सुमर कीगी मुसलमानानो सरा गम ख्वारियों को नन चे सड़े हज लजी नो मापी दरोण मुसलमान बाई ना ग्वाड़ी चना लगी रोगा गई द रोजे दा बाबरकत म्याश जक चना लगी आमाल न कबली की ना लगी आमाल न कबली की दे गम फिक्र नहीं न दे गम फिक्रम पकार दे दा द रोजे मुतालिक खबर आवा द्वेम खबर द उशर व द ज़कात ता नो उशर दा गोरा जिस्मक से जरगुन की मा अखरजतुल अर्द फफीहिल उशर ज़मक से जरगुन की नुपागे के उशर दे दागे ताल्लुक ब्या दो ओबो सर दे कपो ओबो बांधे खर्चा शिवी या द नेर दे खुद नेर मालिया वर्के नो का बारानिम दी नो नेर मालिया वर्के न रागी साहब बदासी चिदा ताला कप बया उबकड़ी दी नागी साहब बाने तासु पी दे चला समदा औ या शलमदा कचरी
تا اوبه ورکړي یا په پیسې دې لګولې دي په اوبو باندې، نو بیا به ته شلمه ورکې. او که په باران باندې شوي دي باراني دي نو بیا به لسمه ورکې. خو یاد ساتئ زموږ عوام په دې کې فرق نه کوي. زکات کې خو به ته خپل قرضونه ډډې تکې. د عشر په باب کې زمیندار کاکا دی ګوره خپل قرضونه نشي لرې کولی چې تماکوی کرلی دي یا غنم کرلی دي او یې ورګه د دې خو پیسې 15 لکه روپۍ جوړېږي او ما باندې خو 2 لکه قرض دی نو زه به د 3 لکو. که په یو سړي باندې 1 کروڑ روپۍ قرض وي او د ده 1 من غنم شوي دي په ځمکه کې، نه دی به د 1 من غنمو زکات ورکړي. دی به دا نه وي چې په ما باندې خو قرض دی. دا مسله ګوره جدا ده. دویمه خبره دا د زکات ته. زکات زمونږ او ستاسو عوامو ته بار بار دا مسله بیان شي، خو بهرحال هر سړی ترې لږ غونډه یریږي او دغه کوي. نو دا مسله که پویول ځان پې غواړي نو ځان پې نه پوهي. ګوره دا مسله بار بار تاسو ته بیانېږي چې د زکات نصاب د سونې د چې دی نو هغه 19 تولې دی. اوس 19 تولې یو نارینه سره یا زنانه سره دي، په هغې کې د استعمال او د غیر استعمال شرط نشته. بعضې وي خو مونږ استعمالو نه، په کالي کې ګوره د استعمال او د غیر استعمال شرط نشته، که استعمالیږي او که نه استعمالیږي. نو چې 19 تولې 2.50 تولې چاندي، نو که د یو انسان په بدن خپلې کپړې نشته د لوږې مري، دی به دا کالې ماتوي خو زکات به ورکوي. دویمه خبره دا ده چې سونه کمی. مثال په طور یو زنانه ده هغې سره نیمه توله کالې دی د جمهورو د فتوی مطابق، خو په ګوته ګوتمه یې اچولې ده د سپینو زرو، هغه یا د 0 روپو ده او یا د 2000 روپو ده. نو چې د دې سرو د کالی او د دې سپینو زرو د قیمت او دا کال په دواړو باندې تیر شو او قیمت نصاب ته رسي لکه 2.50 تولې چاندي چې د هغې نه 80,000 جوړېږي 15,000 جوړېږي، دغه نصاب ته رسي نو دا زنانه به زکات ورکړي. دا که قرض راخلي او که کالې ماتي ګوره دا ګوره یاد ساتئ. دغه شان که نارینه سره دغه شان یو انسان سره کالې د ده ملکیت دی، نارینه دی، د سره نقدیت پروت دی، هغه نقدیت برابر په کال کې د سره هغه چې مونږ تاسو ته بس نقدیت وایو د جمهورو د فتوی مطابق، نه دی به د دې زکات ورکړي چې نصاب ته رسي. بعضې خلک دې ځای کې تشویش کې پرېوځي چې یاره مثال په طور یو سړي سره 1 لاک روپۍ را روانې دي او د کال په منځ کې ولا 2-3 لاک راغلي، نو دی ویږي چې په دې به جدا کال تېرېږي. داسې نه ده. د کال اول او اخر په منځ کې که زیاتېږي او کمیږي، په آخري ورځ باندې چې تا سره څومره مالیت دی د هغې ټول به زکات وباسئ. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. د مثال په طور باندې یو سړي سره کال تیر شو او سباله پې ټیم پوره کېږي، نیټې در زکات ته ورکولو 1 لاک روپۍ را روانې دي. نن د خپل ضرورت کور یې خرڅ کړ، د خپل ضرورت ګاډی یې خرڅ کړ، نو په کور باندې زکات نو په ګاډي نو دغه پیسې ولا راغلې دغه شان شو. اوس یا وراثت کې ولا راغلی یا ولا چا اسې ورکړې 10 لاکه دي 15 لاکه دي، نو چې 10 لاکه روپۍ دی به د 11 لاکو روپو زکات سبا وباسي. دی به دا نه وي چې یاره دا 10 لاکه خو ماله نن راغلي دي، په دې خو به ګنې جدا کال تېرېږي. ګورئ په دې خبره باندې ځان پوه کړئ، په دې خبره باندې خپلې زنانه پوه کړئ، په خبره پوهېږئ که نه. دغه حساب د کمیم دی. یو سړي سره 10 لاکه روپۍ را روانې دي، نو ځکه د اخري له راوړم چې ښه په مسله باندې پوه شوئ. سباله پې زکات دغه کېږي، نن شپه کې د صبح صادق نه مخکې د اسپتال مسله راله 9 لاکه روپۍ په مریض دپاره داخلې کړي، نو دی به د 1 لاک روپو زکات ورکړي. ټول کال ورسره څومره وي 10 لاکه روپۍ وي. دا هم ده پکې یا تېنه غل راغې غل تېنه پټې کړې یا څه بله حادثه تېنه لاړې، نو دا به ردې دغه ورکوي. بل دا دی چې قرضونه دې چاته پوري او تا ته پته یو خدای چې یو سړی ګڼکپي د هغه نوم نشان نی معلوم او امید راته بلکل نه دی ورکولو، تللی دی تښتېدلی دی، هېڅ پته نه لګي، نو د دغې قرض ته زکات حساب نشي کولی. خو چې په کور کلي کې د یو سړی وختي طور بېوسه شوی دی، کله هم وسو شي تاله به یې درکوي، نو هغه زکات به ګورې وباسي. الله رب العزت ته ما تاسو ټول له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.